السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د جن په موضوع کې به یې عزتمندو تاسو ته په سکرین باندې دا کم هلک چې ښکاري تاسو ته پته هم وي چې دې هلک یو هفته وړاندې خپل مور او پلار وشتلي وو چې پلار یې په ښه موقع باندې وفات شولو او مور یې هسپتال ته وړې ده چې هغه هم په تشویشناک حالت کې پرته ده. تاسو ته ما په بله ویډیو کې ټول ډیټیل درکړی وو چې دا یې ولې شتلی وو، څه وجه وه، دا ټولې خبرې تاسو ته ما په بله ویډیو کې کړې وي. اوس پولیس والا حسنین هلک گرفتار کړی دی او عدالت یې پیش کړی دی. بعضې نیوز والا وایي چې هغه ته یې پانسۍ اډر جاري کړی دی چې پانسي به ورله ورکوي، او بعضې وایي چې عمر قید سزا یې ورته سناو کړې ده او ورولې ده. خو عزتمندو ما خپله ښه پوره ډیټیل وکتلو چې حسنین ته صرف جسماني ریمانډ سزا اډر جاري کړی دی چې جسماني ریمانډ په ورله ورکوي. د پانسۍ او د عمر قید سزا چې دا بعضې نیوز والا یادوي دا مکمل دروغ دي. دا پیک نیوز په سوشل میډیا باندې چلیږي. هیڅ قسمه پانسي او عمر قید سزا یې ورته نه ده اورولې، البته جسماني ریمانډ یې ورته اورولې دی چې 3 ورځې به ورله جسماني ریمانډ ورکوي. دوستانو تاسو خپل اسی کړل چې د موبایل او د فضول ګرځېدو څومره غټ نقصان وي. دې حسنین هلک ته تاسو ګورئ څومره ورکوټی هلک دی. د ده به تقریبا 14-15 کاله عمر وي. څومره غلط او بد اقدام یې واخیستلو چې مور او پلار یې په ډزو باندې ویشتل، ځان یې هم یتیم کړو، ځان یې هم زو ورکو او خپل رور او خویند یې هم یتیمانان کړل. د دې ټول مین او اصل حقیقت دا دی چې دې هلک په د موبایل فضول استعمال کولو، موبایل به یې ډېر استعمالولو، د پبجي او د ټیک ټاک ډیر غټ پین وو. تاسو ته پته هم ده چې د پبجي کې ډیر خطرناک او ضرري نقصان دیخ مشنونه راځي، دی کې خطرناک مشنونه ښي، خطرناکه وسله پکې شو کوي د خلکو ته چې دی وسلې سره د سړي شوق او محبت پیدا شي. دی حسنین ځان له خپله 2-3 تمانچې هم اغوستې وي، هغه به یې ګرځولې، د پلار نه به یې پټې ساتلې. په ټیک ټاک په ډېرې خطرناکې ویډیوګانې ورکولې. د دې به اخر دا نتیجه راووتله چې په خپل مور او پلار باندې ډزې وکړلې او ډېر بې دردۍ سره پلار شهید کړلی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې د مور ته صحت کامله ور نصیب کړي، الله دې شفا ورکړي. دوستانو نو موږ ته پکار دي چې خپل زامن خپل بچي د موبایل او وسلو نه لرې وساتو، د دې شوق ورته نه ورکوو، خپل بچی ته دینی تعلیم ورکو، دنیاوي تعلیم هم ورکو او د اخلاقو تعلیم هم ورسره هماها ورکړو، ځکه چې نن سبا دا کم جنریشن دی دوی کې د اخلاقو ماده او د خبرو کولو طریقه بیخي نشته دی. کشر د مشر ادب نه کوي او مشر د کشر باندې شفقت نه کوي. نو موږ ته پکار ده چې خپلو بچو ته ښه تربیت ورکړو، هر یو خیال یې وساتو. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.